بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې ارشاد خان چې د پی کې 62 لپاره الیکشن لکه صوبایي الیکشن به کانټیسټ کوي، پارټۍ سره زموږ کار نشته، خو راغلی دی د نهار عالم خان ورسره دی، جان عالم خان دی، حمید حاجي صاحب دی او نور ملګري هم ناست دي ګڼ شمېر، شیر عالم دی شاته. نو زه اتفاقي کلي کوم، نو راغی چې ووټ، نو ما ته زما ووټ خو به په بدل وي. ویم اول خو ستړی مه شي. دا راته ووایه ارشاد خان خو تاسو له الله پاک موقع درکړو، الله پاک موقع ورکوي، خو خلکو له ضرور ورکوي، ځکه چې غلط رامخکې شوي دي نو ښه به هم رامخکې کېږي، او تاسو الله کامیاب کړی او د اسمبلۍ ته ورسېدی. نو زموږ خو دقه ورکوټ فرمایش دی د بېجا رسومات او رواجونه، آیا دې لپاره به څه قانون سازي کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جواد خان ستاسو ډېره مننه، موږ سره کېناستئ او زمونږ چې کوم ویوز دي هغه عوامو ته دغه تاسو په سکرین باندې چې کوم دی عوامو ته ورسي. جواد بھائی دا تاسو چې کوم دا ساده ژوند دا کوم کمپین شروع کړی دی او دا کوم تحریک ته شروع کړی دی، لږه واد زه خو خپله دا ګورم زه او زه چې کوم دی ستاسو د اکټیویټیز هم ګورم زه، او تاسو چې کوم دی ځان ستړی کوئ د میډل طبقې او د عام خلکو دپاره چې کوم فضول چې کوم دی ځان تاواني کوي او ځان ته چې کوم دی خپل ژوند دی ځان له چې کوم دی یو عذاب کړی دی په دې فضول رسوماتو باندې، په دې فضول هغه اکټیویټیز باندې چې به کم نه چې کوم دی دوی ته هېڅ پیدا نه رسي، او چې کوم زمونږ غریب طبقه ده هغوی آلرډي چې کوم دی تاسو ته پته موږ دې وخت کې په کوم حالاتو باندې یو. نو دا کم سیستم چې تاسو روان کړی دی دا خو زه خوښوم، زه ستاسو پیج هم ګورم، زه ستاسو اکټیویټیز هم ګورم او اپریشیټ کوم زه چې تاسو خپل ټایم او خپل پیسې او خپل ټول چې کوم دی ژوند دغه مقصد چې کوم دی جوړ کړی دی چې زه د یو غریبو خلکو چې کوم دی د علاقې د غریبو خلکو د ژوند په اسانۍ کې چې کوم دی خپل حصه خپله برخه واچوم زه. نو انشاءالله زما ستاسو د اکټیویټیز خوښه ده، زما ستاسو د طریقې کار خوښ دی، او انشاءالله که الله پاک او د قوم موږ له چې کوم دی یو چانس راکړه او موږ اسمبلۍ ته لاړو، بالکل به جي په دې باندې انشاءالله زما به چې کوم دی پوره کوشش چې انشاءالله په دې باندې زه په اسمبلۍ کې خبرې وکړم، زه په دې د عوامو چې کوم دا مسایل دي دا کوم چې تاسو روچت کړي دا کوم چې عوامو ته پکې تکلیف دی بېجا چې کوم دی ځان قرضداري کوي، ځان چې کوم دی ژوند یې ځانه سخت کړی دی، په ځان چې کوم دی یو سخته جوړه کړې ده. انشاءالله دا ټول څیزونه به چې کوم دی ستاسو نه به په دې باندې رایې الو انشاءالله، او دا دې طریقې سره به انشاءالله دا موږ د اسمبلۍ په فلور باندې به انشاءالله دا ایشو اوچتو او د عوامو چې کوم دی په ژوند کې به انشاءالله موږ اسانۍ راولو. تاسو لګي انشاءالله موږ به تاسو سره شانه بشانه چې په دې کې به تاسو انشاءالله موږ هیلپ وکړو. د خیر دا ارشاد خان او داسې به نور ګڼ شمېر ملګري زموږ راځي، د دوی دا خبرې هم په ریکارډ دي، د نورو به هم په ریکارډ دي، فیصله به بیا تاسو کوئ چې د کوم یو خبره د زړه له ده او کوم یو موږ سره مخلص دی په دې کاز کې. نو انشاءالله موږ به فیصله خو 8 فروری کې ده او تاسو اوس واده وکړه، نو موږ له به ګورې دلته نور ملګري هم راځي او اورو به هغوی به م اورم. نو چې د چا لکه شرع ظاهر ګوري ړګوي کوي چې دا د زړه خبره ده خو دا د ډیپلوماسي خبره ده، نو انشاءالله تعالی دا ویډیو ګورئ او دا سیف کړئ، او انشاءالله خو نور څوک رالل الله قرآن لل نو بیا خو تاسو ته میدان کولو دی، ځکه چې پوښتون د پوښتنې دی تاسو مو اول پوښتنه وکړه. ګورو زم دا څو ورځې کلي کې یم او خو نه مو منو دا حمید صاحب زموږ مشر دی دلته، شیر عالم دی، اسرار دی، دوی به ما ته وایي چې خانجي پلانې راغلو، نو ورته به دوی ته هم دغه سوال اکدم چې تاسو له موقع دره نو څه به کوئ. نو ارشاد خان ډېره مهرباني او بریالي اوسئ او کامیاب اوسئ. مننه.